یو کس وایي چې زما زوی دی هغه د 12 کالو دی هغه نافرمانه دی نه کار کوي نه مونځ نه تلاوت چې کله ورته زه د مونځ ووایم نو ماته وایي چې زه تا پسې راځم او بیا چېرته پټ شي چې سختي ورسره کوم نو ماته دا دمکي راکړي چې زه به د کور نه وځم او به تښتم زه یېرېږم چې هسې نه د کور نه وتښتم په نرمه او خوږه باندې په پسته باندې پویوه سختي ورسره مه کوه ځکه چې عمر یې کم دی په دې وخت کې چې څومره په نرمه باندې پویولی شي نه پویوي او چې ته یې پویې بیا د هدایت لارې ته راواوړې د خو ټیک ته ډېره ښه ده او که نه قسمت کې نه وه نو بیا تا خپله غاړه خلاصه کړې ده نور ته څه نشي کولی د دې نه سیوا نوح علیه السلام د الله پیغمبر دی او د هغه زوی د هغه دین جدا او کفر اختیار کړی و نوح علیه السلام ورته وایي یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین بچی مسلمان شه او موږ سره کشتۍ کې سور شه زوی ورته بیا هم وایي چې نه سآوي الی جبل یعصمنی من الماء تا سره نه سورېږم نافرمانه او به هر حال داسې کېدی شي په دې کې د نوح علیه السلام هیڅ قصور نشته ځکه چې هغه پوره کوشش کولو چې دا زوی مې سم شي نو که په قسمت کې هدایت وو خو بیا ورته وایه په کلاره ورته وایه سختۍ سره نه او که نو تا خپله غاړه خلاصه کړي